چې په قیامت د شفاعت میدان ته ځي حبیبه وما ببوزي حبیبه د ځان سره وای ما ببوزي حبیبه د ځان سره رور د دې رسم رواجونو نقلار شه بس که مسلمان ګناهونو نقلار شه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ډیلی خیبر نه ستاسو کوربه جلال صافي یو ځلې بیا ستاسو خدمت کې حاضر دی. کتونکو اقرا ماشومه او د هغې والد صاحب قاري شیر اعظم صاحب موجود دي را سره. تاسو به وړاندې ویډیو هم کتلي. دغه ماشومه اقرا ماشومه د دې ګوټ ته د دنیا چې کوم غږ ورسېدو چې څومره پښتانه دي په پښتو پوهېږي هغوی د دوی دغه چې کوم تقریر یا کوم نظم اخواخ کو په میلیونو کې خلکو کتو. وړاندې ویډیو هم دوی څه شوې وه. دوی نه به یو دوه داسې نظمونه یو نظم او یو نعت داسې مختصر شان ریکارډ کوو. والد صاحب هم را سره ولاړ دی. د والدې او د والد صاحب د بچي په تربیت کې ډېر غټ رول وي. د مدرسې د جومات د سکول د استازو مې خو د والدې او د والد صاحب ډېر غټ کردار وي. نو قاري صاحب اول خو مبارکي. دغه ماشومه په لکونو په میلیونو خلکو وکته. دغه د دې چې کوم تربیت تاسو کړی نو ډېرو خلکو خوښ کو. په دې درته مبارکي ده. جزاکم الله احسن جزا. ستاسو د راتللو او ستاسو د محنت کوشش چې موږ سره یو ځای الله پاک تاسو له جزای خیر درکړي. چې څوک چا کتلي ټولو الله پاک جزای خیر ورکړي. جزاکم الله احسن جزا. نور سوای چې دغه ماشومه د ډېره کم عمره ده. په داسې عمر کې ماشومان مختلف فرمایشونه کوي. دې نه ما تپوس کړی وړاندې ویډیو کې یاره زما دا ارمان دی چې والد صاحب او والده را سره عمرې له لاړ شو. نو څه وایي جی دوی اکثر ماخوستن زه راشم والده ورسره ناست دی او دوی ته نعتونه دغه شان د صحابو کیسې دا ورته ښیي او دا سره یو ځای هغه مخکې وایي دا ورپسې وایي بیا او بیا وروسته چې کوم دی هغې نه بعد دعا هم کوي چې الله پاکه موږ بوځي دغه مدینې ته چې کوم نبي علیه صلات وسلام زموږ خپل نبي دی او هغه هلته کې خواهش لري. نو بودی زموږ ټول مسلمانان سره ستا دی انشاءالله. جزاکم الله احسن. خوشحاله شي جي. کتونکو داسې ماشومان چې کورونو کې زموږ ستاسو کورونو کې مې داسې وي هغوی اکثر وایي کنځلې وکړي او داسې وخاندي بس. یا وایي کنځلې زده کړي دي. بعضې کس وایي ګډېږي ماشومان نو په هغې خوشحالېږي که نه. نو دا افسوس په دغه پښتنو باندې چې د خپلو بچیانو په دغه حرکتونو باندې خوشحالېږي. داسې ماشومان چې د چا په کور کې نو هغه خوش قسمته دي هغه والدین چې الله پاک له داسې بچیان ورکړي چې په دومره کم عمر کې هغوی داسې سټیج ته رسېدلي چې هغه موږ ورته نه وي. بهرحال دغه ماشوم یې نه سره ریکارډ کوو. نور هم څنګه یې بچیه؟ ښه یم. ټیک ټاک یې؟ ښه. څه به راته وایې؟ نظم به وایې؟ نعت به وایې؟ نعت به ویم. نظم به ښه زه بسم الله کوم. خپل مسلمان رور ته نصیحت کوم. رور د دې رسم رواجونو نقلار شه بس که مسلمان ګناهونو نقلار شه. رور د دې رسم رواجونو نقلار شه بس که مسلمان ګناهونو نقلار شه. شوق د دنیا کوي دا څنګه سودا کوي رب چې زندگی درکړه تو پکې ګناه کوي. رب چې زندگی درکړه تو پکې ګناه کوي. غشه د غفلت د دې خوبونو نقلار شه بس که مسلمان ګناهونو نقلار شه. رور د دې رسم رواجونو نقلار شه بس که مسلمان ګناهونو نقلار شه. عرض ازادي غواړي صرف عیاشي غواړي نه ګوري حلال حرام داسې زندگی غواړي نه ګوري حلال حرام داسې زندگی غواړي. نور د دې پردو حقونو نقلار شه بس که مسلمان ګناهونو نقلار شه. بل دا خو نظم شو که نه. نعت به هم راته کوم یو وایي؟ تا وختي ووایي ما راته وایي دا به ما ته وایي. یاد دی ته؟ اقرا ته ووایه. چې په قیامت د شفاعت میدان ته ځي حبیبه وما ببوزي حبیبه د ځان سره وای ما ببوزي حبیبه د ځان سره. چې په قیامت د شفاعت میدان ته ځي
حبیبو ما ببوزي حبیبا د ځان سره نو وای ما ببوزي حبیبا د ځان سره پولیس راټ خطرناک د لاندې دوزخ ډېر هیبتناک د پولیس راټ خطرناک د لاندې دوزخ ډېر هیبتناک د لاندې دوزخ ډېر هیبتناک د پولیس رات کې بلا سنارا کوي حبیبو ما ببوزي حبیبا د ځان سره وای ما ببوزي حبیبا د ځان سره چې قیامت د شفاعت میدان تزي حبیبو ما ببوزي حبیبا د ځان سره وای ما ببوزي حبیبا د ځان سره ورځ د بنزو زر کالو نا وی با په هر چت کلیپو نا ورځ د بنزو زر کالو نا وی با په هر چت کلیپو نا وی با په هر چت کلیپو نا ور می خطا د ما بسنګ ګرځوي حبیبو ما ببوزي حبیبا د ځان سره نو وای ما ببوزي حبیبا د ځان سره چې قیامت د شفاعت میدان تزي حبیبو ما ببوزي حبیبا د ځان سره نو وای ما ببوزي حبیبا د ځان سره. ماشاءالله ماشاءالله زبردست کتونکو بس شعر کې د الله د رضا لپاره